بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن به منګه د پښتون د حسب نسب باره کې یو څو خبرې وکړو. وجه دا ده چې په دې باره کې هم پښتانه همیشه ګمراه کړی شوي دي او غلط معلومات او دغه شان د نورو غلط لیکلي شوي تاریخونو باندې هغې غولولی شوي دي. نو موږ په هغې باندې لږ د افسوس خبره ده، کله کله زه واورم ډېر غټ غټ کسان چې هغه د مفتي لقب او دغه شان غټ شیخ الحدیث او په دې نومونو باندې یاد وي، هغوی د پښتنو تاریخ غلط بیانوي. وجه دا ده چې هغوی له همدا خوند ورکوي چې داسې خبرې بیان شي چې هغې کې سنسني وي او هغې کې داسې عجیبه او افسانوي غوندې رنګ وي چې خلکو له خوند ورکړي. دې ته نه ګوري چې دا رښتیا دي یا دروغ دي یا اسرائیلیات دي یا دا تاریخ غلط دی. اول نمبر په دې کې چې کومه خبره بیانېږي چې پښتانه د قیس عبدالرشید اولاد دی. قیس عبدالرشید د پیغمبر په زمانه کې مدینې ته لاړې او هغه چې وکتل ورته وویل چې دا قیس نوم خو د اسلام سره سمون نه خوري، دا بدل که عبدالرشید نوم یې ورله کېښود. او بیا خالد ابن ولید او وروستو پسې بیا خلکو تړلی دي چې خالد ابن ولید هم وویل چې زه د دې قبیلې سره تعلق لرم او هغه څه خطونه هم دیو ته لیږلي او بیا چې هغه خپل قام ته راغی نو په یړ سره په مشوره ټول پښتانه مسلمانان شول او پیغمبر علیه السلام هغه ته دا هم ویلي چې دا خو فتن دی او بیا د هغې نه پټان جوړ شو، فتحان او دا خبرې چې هغه د کشتۍ لاندې تختې ته وي او دا مضبوط خلک دی او قیس عبدالرشید صحابي دی. دا ټولې غلطې خبرې دي. وجه دا ده چې د پیغمبر د زمانې څومره قصې چې شوي دي. ګوره د پیغمبر په زمانه کې که یوه ښځه راغی، یو ښځه ده، یو عامه ښځه ده، هغه د یو کور کې نوکره وه، مطلب وینځه وه او د هغې قصه په بخاري شریف کې راغلی ده او د هغې هغه مشهور یو شعر دی ویوم الوحاش من اعاجیب ربنا الا انها من دار الکفر انجانی. عایشه وایي چې دغه ښځه راله او د کور چې کوم مالکانو د هغې نه هار ورک شوی و او ده به دې باندې راواړو. دا غریب به یې ووایي وټکوله راوټکوله بس بیا یې راوتښتېده ځکه چې هغې نه پرېښودله. خو دا وایي زه ناسته وم په دې منځ کې هغه مرغه راغی، کوم مرغه چې دا هار وړی و. هار هغه ځکه وړی و چې هغه پرې دا شک راغلی و رنګ یې سور و چې دا کیدای شي چېرته د غوښې کومه حصه وي. نو هغه هم چې کله راله مدینې ته نو پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي کې هغې له خیمه خښه کړې وه. د وفد عبدالقیس راغلی دی، یو څو کسانو، یو قبیله د هغې دپاره په جومات کې خیمه لګېدلې وه. دغه شان سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه په خندق کې زخمی شو او د هغه د رګ نه به وینه تلله او په جومات کې د هغه خیمه لګېدلې وه. خوا کې بل بنو کلاب یو قبیله پرته وه او هغې وایي چې موږ له وینه راله، هغې ویرېدل چې ویې کتل چې هلکه دا خو پخوا کې د بله خیمه کې سعد ابن معاذ پروت دی او د هغه د زخم وینه را روانه ده. نو ګوره داسې واړه واړه څیزونه هغه کوټ شوي دي. نو دې عالمانو ته مخې ته دا نه راځي چې هلکه په کوم حدیث کې په کوم تاریخ کې مشهور تاریخونه د اسلام، تاریخ ابن هشام او طبقات ابن سعد، دا دي په دې یو تاریخ کې هم نشته دی. اصل کې لوبه داسې شوې ده چې د مغولو په دربار کې به پښتانه هم کېناستل، پښتنو کې هم سرکرده خلکو، کمانډرانو، جنګونو کې خو دا هسې ماهرانو. نو مغولو کې درباریانو به ځینو خلکو ته ویل دي پښتنو ته چې تاسو د دیوانو اولاد یو، چا به ورته څه ویل چا څه. نو دیو یو کس ته ویل نعمت الله هروي ته. نعمت الله هروي مولا دی، تاریخدان نه دی لکه د سعد الله جان برق صاحب د وینا مطابق، د هغه د پلټنو مطابق. نو هغه تاریخ ولیکو، د هغه تاریخ نوم دی مخزن افغانیه. هغې کې هغه ولیکل چې دا خو د قیس عبدالرشید اولاد دی او بیا وروستو پسې خلکو ور واچول چې دا بني اسرائیل دي. دا تاریخ لیکلی شوی دی په 19مې صدۍ کې. 19مه صدۍ دغه دور دی چې په کوم دور کې خوشحال بابا ژوندی دی. خوشحال بابا تقریبا 1678-1675 دغه دور کې چې کوم دی هغه وفات شوی دی او دا د اورنګزیب علمگیر دور دی. نو د 1690 تر 1700 پورې هم په دې منځ کې د مغولو دربارونه دي. اکبر باچا دی او د هغه نه مخکې د هغه پلار دی او د هغې نه پس چې کوم دی شاهجهان باچا دی، علمگیر دی، اورنګزیب علمگیر او دا خلک.
نو د دغه دربار کې پښتانه وو، نو د دې وجې نه دغه تاریخ باندې هغوی مجبوره شو چې موږ خپله خلکو ته شجره وښایو چې موږ دا خلک یو. دویمه خبره دا ده چې پښتانه دا بني اسرائیل دي، او په دې کې یو باچا و چې د هغه ساول نومو، د هغه زوی دی ارمیا، او د ارمیا یو زوی دی چې هغه ته افغان وای. خو څومره چې د عبراني صحیفې دي پای کې یو کې هم د افغان نوم نه دی راغلی، نو دا هم یو منګړته خبره ده، دا د ځانه خلکو لیکلې ده. نو دا بني اسرائیلي بالکل نه دي. او بیا پای کې لیکلي چې دا افغان راغی افغانستان ته، افغان ته جوړ شو، افغانستان ته جوړ شو. نو بیا خو دغه دور کې ولې راغی روستو؟ اصل کې بیا خلک وایي چې روستو رال د بخت نظر په دور کې نه، بخت نصر په دور کې بیا څه مدینې ته لاړ او څه دې خوا راله، تجارت په غرض سره راغلي وو چې بخت نصر کله هیکل سلیماني لري کو. هیکل سلیماني مطلب د بني اسرائیلو او د یهودو چې کوم هډ کوارټر او مین بلډینګ وو، هغه د منځه یوړو، نو بیا هغې دې خوا رال. خو دا خبره ټیک نه لګي، ځکه چې د بني اسرائیلو نن سبا چې کوم بني اسرائیل دي، یهود دي، د هغې او د پښتنو بېشماره ډي ان اے ټسټونه شوي دي، هغه د یو بل سره سمون نه خوري. نو پښتانه دا د نه بني اسرائیل دي، او نه دا د قیس عبدالرشید اولاد دی، نه عرب دي. دا که څه نه څه نږدې دي، دا ایرانیانو ته نږدې دي په خوی بوی کې. ژبه هم زموږ فارسۍ ته څه حده پورې نږدې ده، اگر چې د ژبې وجې نه یو قوم د بل قوم رور نشي کېدلی، خو منګه د وسطي ایشیا خلکو ته، ترکیانو ته یا دې خلکو ته نږدې کېدی شو. خو زیات محققه خبره دا ده چې د دې ځای دا انډیجنس او اصلي باشندگان دي، د دې ځای خلک دي، دلته خلک راغلي حکومتونه یې پې کړي دي، یا دوی ورسره ملګري شوي دي، یا یې ورسره مخالفت کړی دی، بیا تللي دي، خو د دوی خپله علاقه وه، نو دوی د علاقه کې پاتې شوي دي. بله دا خبره غلطه ځکه ده چې مسلمانان پښتانه په یړه باندې خلکو یې مسلمان شوي دي، داسې نه ده. ځکه داسې نه ده چې په پښتنو کې د کابل خلک، د کابل ښار وروستو د محمود غزنوي په دور کې مسلمانان شوي دي، او محمود غزنوي تیر شوی دی تقریبا څلورمه پنځمه صدۍ هجرۍ کې، یعنی د نن نه زر کاله مخکې. نو په دغه وخت کې دا له مسلمانان نه وو، د کابل خاص خبره کوم. او بیا وروستو د هغه نه 200 کاله پس معز الدین شهاب الدین غوري راغلی دی، د پرتوي راج خلاف د هندوستان د راجا پرتوي سره هغه جنگ کړی دی، او هغه جنگ کې هم تاریخ کې راځي چې دواړو طرف ته پښتانه جنگېدل، یعنی د راجا پرتوي سره هم پښتانه مرګري او دی خوا د شهاب الدین غوري سره هم مرګري. نو دا دوه ډلې ولې شولې؟ ځکه چې پوره لا نه مسلمان شوي، څه پکې لا اسلام ته نه راغلي، نو هغه ځکه د هندوانو سره په جنگ کې شوي. بل چې څومره صحابه دي د نورو قومونو غیر عرب، دا هغه ټولو نومونه هم په تاریخ کې شته، لکه د حبشو چې کوم کسان مسلمان شوي، بلال حبشي غیر عربي دی، یا هغه شان نجاشي دی چې اسمحه نوم یې دی، هغه غیر عربي دی. او یو بل کس دی، یو بله ښځه ده چې ام ایمن نوم دی، برکه نوم دی، نو هغه هم غیر عربي ده. صهیب رومي هغه د روم دی، او دغه شان جابان کردي، د کردي د هم صحابو کې راځي. سالم مولا ابي حذیفه، مولا ابي حذیفه د حذیفه ابو حذیفه رضی الله عنه غلام دی، دا فارسی دی. دغه شان سلمان فارسی دی، او خلک پکې دریم فردوس دیلمی هم ذکر کوي چې دا هم د ایرانی دی او صحابي دی. خو دې کې دغه شان قبطیانو کې هم شته، لکه ماریا قبطیه یا د هغې بل یو خور و، هغه مسلمانه شوې وه. خو د پښتنو نوم پکې نشته چې دا ګینې پلانې صحابي دی او غیر عرب. د پښتنو اصل کې 2-3 نومونه دي، لکه پښتون خلکو ته پټان و، یو افغان هم. اوس د افغان نوم د پښتنو نوم دی، لکه د کاڼي چې کاڼی نوم دی، تیږه نوم دی، او ګټی نوم ده. نو دا که تا ته څوک وایي تیږه راواله، نو ته دا نشي ویلی چې ما تاله ګټه راوړه لکه دا واله، او هغه وایي چې نه تا خو ما کاڼی ویلی و.
همدغه شان د پښتون او د افغان خبره ده. نو موږ ټول افغانان هم یو، موږ ټول پښتانه هم یو. احمد شاه ابدالي چې کله دلی فتح کو، هغه د مارګلي په ځای کې ودرېدو په غره باندې، او پښتنو ته وایي چې پښتنو ستاسو دا ملک دی، دا افغانستان دی، دې نه اخوا د دریای آمو پورې دا ستاسو وطن دی، او دې ته پښتونستان یا افغانستان د پښتنو ملک ویل کېږي. بله دا چې د کابل نوم په احادیثو کې راغلی دی. ګوره چې د کابل نوم په احادیثو کې راغی او صحابه راغلي دي، نو دا ممکنه نه ده چې فرض کا قیس عبدالرشید یا زمونږ پښتنو کې بل یو څوک مدینې ته تللی وي او د هغه نوم نه وی راغلی، تاریخ کې دومره غټه خبره، دومره لرې نه مزلې کړي او دومره ځلېدلی انسان وي او بیا د هغه ورک وي. لکه تاسو ته زه حدیث کوټ کومه، یو دوه حدیث ما راغونډ کړي دي، کیدای شي نور مو خو ما مسند احمد نه او د سنن ابي داود نه دا دوه حدیث راجمع کړي دي. نو دا مې راغستې دي. لکه د ابو داود حدیث دی، عبدالصمد ابن حبیب وی، امام ابو داود دا پورا روایت را نقل کړی دی. عبدالصمد ابن حبیب وی چې اخبرني ابي انهم غزوا مع عبد الرحمن ابن سمره کابل فصلى بنا صلاة الخوف. ابو داود کی 1245 نمبر حدیث دی، او بابو احکام صلاة السفر. دی وی چې ما د خپل پلار نه واوریدل چې موږ د عبدالرحمن ابن سموره مشهور صحابي دی، د هغه سره په کابل کې د صلاة الخوف مونځ وکړو. مسند احمد کی حدیث نمبر 1519 دی، او هغه باب دی، چپټر دی مسائل الجهاد. هغه کې امام احمد ابن حنبل دا روایت را نقل کړي. ابو لبید وی عن ابي لبید قال غزونا مع عبد الرحمن ابن سمره کابل فاصاب الناس غنیمه فانتهبوها فأمر عبد الرحمن مناديا ينادي إني سمعت رسول الله يقول من انتهب نهبة فليس منا فردوا هذه الغنيمة فردوها فقسمها بالسوية. دا وی ابو لبید چې د عبدالرحمن ابن سموره سره په کابل کې منګ جنگ کو، جهاد مو کو، نو غنیمت راته ملاو شو، خلکو لوټ مار شروع کو. عبدالرحمن ابن سموره یو کس ته ویل چې ورشه منډې آواز وکړه، هغه منادي به ورته ویل، خلکو یو خاص کس به د اعلان دپاره هغه به اعلان کو، آواز به تیز و. نو هغه آواز وکړو چې ای خلکو، عبدالرحمن ابن سموره طرف نه خبره ده چې ما د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي دي، چا چې لوټ مار ګټ کو نو دا زمونږ نه نه دی، نو دا غنیمت واپس کړي. خلکو واپس کو، فقسمها بالسویه، نو بیا یې په یو شان تقسیم کو. دغه حدیث دی. ما کتاب خو ډیر غټ کتاب دی، مسند احمد 50 جلد کې دی، هغه زه نشم اخیستلی، هغه ډیر ګران دی، او ما کم از کم د هغه چې کوم روایت دی هغه دلته را نقل کړی په کاپۍ باندې، نو داسې ګډ وډ مې زر لیکلی دی، تاسو یې وګورئ، هغه ټول عبارت ما لیکلی دی او د هغې حدیث نمبر هم دی. دا مسند احمد 1519 مسائل الجهاد او دا حدیث دی، او دی کې د کابل دا ټکی وګوره، غزونا عبدالرحمن کابل، دا د کابل ټکی دی، په کابل کې موسی جنگ وکړو. نو کابل کې جنگ شوی دی، نو کابل دی وجه نه مسلمانان شوي هم وروستو دي د محمود غزنوي په دور کې. ها مسلمانان د پیغمبر په زمانه کې یا د پیغمبر د زمانې نه لږ غوندې مخکې، لکه دا د عثمان دور دی، عثمان رضی الله عنه تقریبا د پیغمبر علیه السلام نه 15 کاله د وفات نه پس دلته عبدالرحمن ابن سموره را لېږلی او هغه دلته جهاد کړی دی. نو دغه دور کې اسلام دلته را رسېدلی دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.